أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. دا سورة البقرة دا او دا آیات نمبر 144 او 145 تے. مخی مسئلہ مو بیان کروا چی مسئلہ دا تحویل قبلی آغا چی دینو روانه ده چی دا صرف د قبله بدلیدل ندی بلکې دا د امت بدلیدل هم دی. امت د بنی اسرائیلو نه بدل شو، بنی اسرائیلو نه بدل شو بنی اسماعیل شو. قبله د بیت المقدس نه بدل شو او کعبه شو، او زمکه د بیت المقدس نه بدل شو حرم شو. او مخکې دا جواب وشو چې الله حاکم دی، نو چې هغه کم طرف ته ووایي نو هغې طرف ته به مخ تاوهل په مانځه کې پکار دی. اصل جواب دا دی که ته مومن پاتې کېدل غواړې نو اعتراض به نه کې. که مومن پاتې کېدل غواړې الله حکیم دی، پاغي به اعتراض نه کې چې ولې دا حکم راولېږلو، ولې بدل کو. نو الله حاکم دی او مومن مسلمان او غلام دی، بنده دی، دا خپل آقا خبره به چې دی نو مني. البته دا ویلی شي چې حکمت یې څه دی، حکمتو نو د هغې یو حکمت بیان شو چې څنګه مې قبله بدله کړله نو دغه شانتی کې مې امت بدل کو. چې څنګه مې غوره قبله وګرځوله نو هغه شانتی کې مې امت هم چې دنه غوره وګرځو. او بل دا جواب شوی چې مونږه معلوم کو هغه څوک چې څوک د نبی علیه صلوات و سلام تابعداري کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای تفسیر ابن کثیر کی چې دا اولنۍ نسخه ده په قرآن کې چې قبله بدله شوله. نبی علیه صلوات و سلام مدینې ته تللی او هجرت یې کړی نو هلته زیات اوسېدونکي د مدینې یهودیانو. نو الله په حکم ورته کړی چې ته بیت المقدس ته چې دنو منځ کوه، دا الله حکم و. نو په دې باندې هم ډېر یهودیان چې دی نو هغه خوشحاله شو او ډیرو خلکو پکې ایمان هم راوړلو چې دا خو زموږ قبلې ته منځ کوو. نو بیا الله تعالی چې دی نو حکم بدل کو. نو په دې کې امتحان و چې څوک د پیغمبر چې دی نو تابعداري کوي، څوک د پیغمبر سره په دې وجه ملګری شوی دی چې زما د قبلې ته منځ کوي، نو د هغې به پکې پته ولګي. او دریم جواب چې دی نو هغه نن بیانیږي په نننی آیات کې چې دا قبله هم ځکه بدله کړله چې دا د نبی علیه صلات وسلام خوښه وه. نبی علیه صلات وسلام خوښه دا وه بار بار به اسمان ته کتل او په دې انتظار کې و چې کله به الله تعالی چې دی نو ما ته حکم رالیږي چې زه د بیت المقدس پرېږدم او کعبې ته چې دی نو مخ تاو کړم. نو دا د نبی علیه صلات وسلام ولې خوښه وه؟ د هغې جواب دا دی چې دا اولنی کور و، دا کعبه په مخ د ځمکه باندې اولنی کور و. اول ملائکو جوړ کړی
بیا آدم علیه السلام او بیا ابراهیم علیه السلام چې دینو جوړ کړو نو دې کور ته غورواله حاصل ده. او دویم جواب دا ده چې په آسمانونو کې د ملائکو یو کور دی هغې ته بیت المعمور ویلی کېږي او هغه هم بالکل په دې سمت کې دی د کعبې د پاسه دی بالکل د دې د پاسه دی هغه کور که د هغه ځای نه یوه ګیټۍ راواچې نو بالکل د کعبې په دې چت د پاسه به لګي بالکل د دې په دې سمت کې دی ملائک د هغې نه طواف کوي او بل دا دی چې دا د امن ځګی دی د امن کور دی او بل په دې ښار کې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی نو دا د نبی علیہ الصلاۃ والسلام ځکه خوښه وه نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوښه دا وه چې دا بیت المقدس نه بدل شي او کعبه چې دی نو هغه وګرځي. قد نرا قد د پاره تحقیق دی په تحقیق سره نرا یینو مونږه تقلبا بار بار اړول تصرفا اړول یعنی پورته چې دی نو کتل وجهې کا د مغز ته په السماء الی السماء په السماء الی السماء په طرف د اسمان اسمان طرف ته ای په جهت السماء په طرف د اسمان فلنولینک نو خامخا به موږ واړو ته قبلتن هغه قبلې ته داسې قبلې ته ترضاها چې ته خوښوي هغې لره تحبها ترضاها تحبها چې ستا ورسره محبت دی او مینه ده طبعي لحاظ د جنو ته هغه کعبه چې دی نو خوښې فولي وجهک نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام دا اصل حکم و چې په مانځه کې چې دی نو هغه راغی دا اصل حکم و چې په مانځه کې چې دی نو راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمہ کی جماعتو هلته چې دی نو منځ کوو او د ماسپښین منځو 2 رکعاته چې دی نو نبی علیہ السلام بیت المقدس ته کړو په 3 رکعات کې جبریل راغی او دا حکم یې چې دی نو راوړو چې مخ ته وکړه په طرف د مسجد الحرام خانه کعبې ته چې دی نو مخ ته وکړه نو هغې جماعت ته مسجد قبلتین ویلی کېږي قبلتین چې یو منځ پکې نیم بیت المقدس ته شوی دی او نیم چې دی نو هغه مسجد الحرام خانه کعبې طرف ته شوی دی او بیا نورو جماعتونو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق ولیږله وایي نور خلق چې دی نو خبر کوي چې قبله بدله شوه نو څوک د مازدیګر په مانځه کې ولاړو هغوی ته چې دی نو خبر راغی چې قبله بدله شوه مسجد قبا ته په سحر مانځه کې خبر راغی او داسې بیا نور دنیا ته چې دی نو خبر ورسېدلو چې قبله بدله شوه بیت المقدس نه مسجد نبوي ته چې دی نو وګرځېدله بیا پکې دلته علما دا خبر هم کوي چې یو سړی په مانځه کې نه شاملو او هغه منځ کوونکي ته چې دی نو خبر ورکي نو په دې باندې به چې دی نو عمل کیږي او که نه به کیږي نو د بعضو دپاره دلیل دا دی ښه لکه اوس یو سړی په مانځه کې ولاړ دی او غیر مانځه والا وله فتحه ورکي احناف وایي دا مونځ نه کیږي ځکه چې دا بهر د مانځه نه دی دا سړی نو هغه نور چې وایي د چا دپاره دلیل دی نو هغه وایي چې دغې سړي خو چې دی نو هغه دی په مانځه کې اواز کړی دی که نه چې قبله بدله شوه نو دا د الله تعالی حکم وویو چې دیو ته وویلی شي چې دا قبله بدله شوله چې اوس چې دی نو راوګرځي او نور علما وایي چې د مانځه د اصلاح دپاره چې دی نو خبره وشي
نو په هغې مونځ نه ماتېږي. احناف وایي تعلیم او تعلم چې بل له ته ورکوې او ته په مانځه کې نه یې، نو که مونځ کوونکي ستا په خبره عمل وکړو نو دا نه کېږي، دا مونځو. او نور علما وایي چې نه، وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تعاون کولی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشکات حدیث ته د ماسپښین مونځ 2 رکعاته وکړو، 2 رکعاته څلورو په ځای باندې. بیا یو صحابي دی ذوالیدین، هغې ته ویلی کېږي، نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویله، وایي دا مونځ کم شو او که نه ستا نه هیر شو. نبی علیہ السلام وویله چې نه مونځ کم شوی نه زما نه هیر شوی دی. بیا نورو صحابو وویله، نورو صحابو نبی علیہ السلام تپوس وکړو چې دا سړی صحیح ویو؟ وایي او، وایي 2 رکعاته وشو. نو بیا نبی علیہ السلام پاسېدو او باقي مونځ یې وکړو، خبرې اترې پکې هم وشوې، نو دا مونځ صحیح دی. لکه مخکې ورځو کې دلته موږ ماښام مونځ کولو، نو موږ په 2 رکعات باندې سلام وګرځولو. سلام وګرځولو بیا ما ته په مانځه کې وویلی شو چې 2 رکعاته شو، نو زه سیده پاسېدم او بل رکعت هم وکړو. نو دا مونځ د احنافو په نسبت باندې نه دی صحیح، خو د شوافیو د هغوی په نسبت باندې دا بالکل صحیح دی. دا خبرې چې په دې کې شوي دي دا د مانځه د اصلاح دپاره دا خبرې صحیح دي، دا خبرې صحیح دي، دا مونځ شوی دی. او دویمه پکې دا خبره ده په دې آیات کې د شیخ امین الله په نسبت باندې هم دا صحیح دی، اهل حدیثو په نسبت باندې دا مونځ صحیح دی چې د مانځه د اصلاح دپاره خبرې نه یو، نو هغه مونځ باندې بیا هغه مونځ بیا نه کېږي. ښه چې بل څه خبره سړی وکړي د مانځه د اصلاح دپاره نو هغه ټیک دی. بیا لکه څنګه د ذوالیدین د حدیث چې ما وویلو په دې یو خبرې وشوې که نه، نبی علیہ السلام او د صحابي خبرې وکړې او بیا ودرېد او مونځ یې وکړو، دغه ول دلیل دی که نه. او احناف د دې آیات نه استدلال کوي چې قوموا لله قانتین، الله ته سید او خاموش او غلی چې دی نو ودرېږئ. دواړه طرف ته دلایل شته پکې. ښه جي. بل عبدالله ابن عباس نقل کوي چې څوک په کعبه کې دن نه یو نو بالکل د کعبې ته مخ کوي، که کعبې ته مخ نه کو او هلته مونځ وکړو نو دا مونځ نه کېږي. چې څوک په مکه کې په دې حرم په دې حدودو کې دننه 36 کیلومتر دا علاقه ده په مکه کې، بیا به د جومات ته مخ کوي، جومات ته. او چې څوک د دینه بهري د مکې نه بهري پاکستان کې هندوستان کې نو بیا د کعبې دې طرف ته مخ کوي. بعضو پکې دا ویل چې نه، که په هر ځای کې بالکل د کعبې سمت ته چې دی نو مخ کوي به، نو دې آیات نه دا نه راوځي چې کعبې ته مخ کوي. شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد الحرام، په سمت د مسجد الحرام باندې مخ کوي. او ته چې بالکل ځان برابرې او په دې کې ډېر غټ تکلف دی، او دین خو چې دی نو آسان دین دی او ساده دین دی، بس دغه طرف ته چې دی نو مخ کوه. زموږ دپاره سمت نه دی طرف، او دا مغرب طرف ته زموږ دپاره، او د نورو ملکونو دپاره چې دی نو خپل طرف ته. بیا تفسیر قرطبي وایي چې په دې کې اختلاف د علماو نشته چې کعبه نه ده، دا د هر طرف والو دپاره چې دی نو قبله ده، د هر طرف والو دپاره. اوس موږ مشرق کې یو نو مغرب زموږ طرف ته، مغرب والا به مشرق طرف ته مونځ کوي، ځکه چې د هغوی دپاره قبله چې دی بیا مشرق طرف ته راځي. او الله تعالی د دنیا په دې منځ کې چې دی نو دا کعبه نه ده ګرځول لخوا، بالکل د هر جهاد چې دی نو هغه دغې طرف ته چې دی نو راګرځي، سمت دی، مرکز دی ټولې دنیا، نه په مشرق کې ده او نه په مغرب کې ده. نو یو دا خبره شو چې
یو سړی وایي چې نه زه قطب نما یې پیدا کړي او هغه ګرځئ او ستاسو جومات پې ګورم چې دا د قبله په هغه سمت باندې برابر ده او که نه برابر و نو دا تکلف دی ښه دې ته هېڅ ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته چې سړی جوماتونه ورانوي او په قطب نما باندې چې دی نو سیټ کوي دا تکلف دی بس دغه طرف دی بس دغه طرف ته چې دی نو مونځ کوه دغه طرف چې دی نو الله تعالی ویلی دی چې زموږ دپاره مغرب چې دی نو طرف دی دویمه مسله د دې نه دا راوځي تفسیر قرطبي لیکي چې په مانځه کې چې دی نو مخ قتل چې دی نو مخامخ قتل پکار دی او دا د امام مالک چې دی نو مسلک دی چې دلته وایي چې الله تعالی په ولي وجهک شطر المسجد الحرام وګرځوه مخ په طرف د مسجد الحرام په مانځه کې و مخامخ وی ګوري او دا د بعضې صحابونو هم چې دی نو دا نقل دی چې نبی صحابونو تپوس وشو چې نبی علیه السلام په ماسپښین کې قرت کولو که نه تلاوت یې کولو که نه نو صحابو چې دی نو وویله چې او که ووایې تاسو ته څنګه پته ده وایي مونږ نبی علیه السلام لیدو چې د نبی علیه السلام دا ګیره به ډقېدله نو مطلب دا شو چې صحابو مخکې کتللی او بل قول پکې دا دی ابن عربي چې دی نو هغه دا ویلي چې مخکې کتل چې دی نو دا صحیح دی ځکه که تخکته ګورې د سجدې ځګې ته نو الله خو چې دی نو قیام ویلی دی قیام یې ویلی دی چې قیام فرض دی په مانځه کې ودرېدلو او چې تا ستر ښکته کو او د انسان په جسم کې معزز ځګی چې دی نو هغه سر دی نو دا خو بیا قیام رانغی نو دا رای چې دی نو دا رای چې دی نو کمزوري ده ښه هو قول الضعیف دا کمزوري رای ده صحیح خبره چې دی نو هغه دا ده چې د حدیثو نه معلومیږي چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام سفیان ثوری او د امام شافعي رحمه الله دا ده چې په مانځه کې د سجدې ځای ته کتل چې دی نو پکار دي او حدیث پکې راوړي د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې ابن حبان نقل کړی دی او حاکم نقل کړی دی چې نبی علیه صلات وسلام کعبې ته ننوتلو او مونځ یې وکړو او نظر د سجدې ځای نه اخوا چې دی نو لا نړو دا صحیح حدیث دی ښه نو چې ولاړې په مانځه کې د سجدې ځګې ته به ګورې چې د دې نه نظر اخوا لا نړ شي او که مخامخ وګورې هم صحیح ده خو غوره طریقه به نه یو ښه غوره طریقه دغه نه ده او چې په قاعده کې ناسې نو بیا به کوم ځای ته ګورې په قاعده کې ناسې نو دا هم حدیث دی صحیح حدیث دی چې نبی علیه السلام په قاعده کې د دې اشارې نه چې دی نو اخوا نه دي کتلي دا ګوته چې موږ اوچته وو اول غیږې ته ګوره په مانځه کې او دویم په مانځه کې چې دی نو د دې اشارې نه دي اخوا نظر لا نړ شي دا په صحیح حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام په قاعده کې دې ځای ته نظر کولو او دا اشاره مې زده کړه چې دا په مانځه کې ته به څنګه کې په دې کې صحیح حدیث دا ده چې نبی علیه السلام څنګه په قاعده باندې کېناستو دا ګوته به اوچته وه د قینا زابلنار پورې یا د عبده و رسولو پورې به دا ګوته اوچته وه او حدیث په اشهدو کې دا ده په اشهدو کې حدیث دا ده چې نبی علیه السلام په اشهدو باندې دا صرف مایله کوله داسې یو طرف ته به یې کږوله دا صحیح طریقه ده او داسې په حدیثو کې نشته چې صرف په اشهد ان لا اله الا الله باندې اوچته کړي او بیا یې راښکته کړي دا ځکه دا رب الیدین دی د دې مطلب دا دی چې دا رب الیدین دی دا ته چې په اتحیه کښېنې دا د قینا زبلنار پورې ټوله دعا ده دا داسې دي لکه تا چې لاس اوچت کړی دعا دپاره نو په قاعده کې به دې ځای ته ګورې ښه او په قیام کې د سجدې ځای ته ګوره او په رکوع کې چې دی نو د دې ګوتو د سرونو ته ګوره دا پکې صحیح طریقه ده او ته په دې طریقه باندې مونځ وکړه
چې دا مونځ تاله څومره خوند او مزه درکوي خو موږ چې په مانځه باندې ودرېږو څوک اخوا ګوري څوک دېخوا ګوري او څوک یو سوچ او څوک بل سوچ دی نو راغستی او هغه خبره پکې د جمعې په ورځ کړوه چې احسان دا دی په عبادت کې چې تا بندگی کې نو دا سوچ او فکر ځان نه جوړوه چې زه الله ته ګورم مانځه چې ودرېږي دا سوچ او فکر په ځان نه راوله چې زه الله ته ګورم او که دا سوچ نه برابرېږي نو بیا دا سوچ برابروه چې الله خو مایني که نه که دا دو خبرې نه وي نو عبادت دا نه دی ګوره دا عبادت نه دی چې ګپ تې ولګوو نو دا خبره به چې ده نو زده کوو ښه د مانځه دا مسلې نه دي دا به مې زده کوو او بل مانځه کوشش دا پکار چې دا لاسونه نه دي په قاعده ناستې دا ګوتې قبلې طرف ته یو په سجده کې دا ګوتې نه دي په دې باندې زور کوه چې داسې قبلې طرف ته یو او چې اول ودرېږي نو دا لاس نه دی دا مخامخ دا قبلې طرف ته کوه څوک دس چل کوي څوک دس چل کوي دا الله اکبر نه دی دا موږ چې اول وایو د دې نه مخکې ویل هېڅ نشته ښه نیتونه متونه پکې نشته دا د پخوانو خلکو به مونږ وایو د دې دپاره به یې کړي چې د دې خلکو توجه پیدا شي لکه اوس د یو سړی د دکان نه راغی د بازار نه د هغې توجه به څنګه برابرېږي نو بس نیت څه ته وایي د زړه ارادې ته وایو د زړه ارادې ته اوس که موږ لیاقت علي خان ته ډېر ووایو خو دا دغه نیت نه پرېږدي نو بس دا د دې عادت جوړ شوی دی دغې قصې ته ضرورت نشته نیت وایي د زړه ارادې ته چې ته په زړه کې پوهېږې چې دا زه پلانکي وخت مونځ کومه او ګوره مونځ په عربۍ کې دی او نیت یې په پښتو کې دی دا څنګه چل دی د دې خو د عربۍ هغه الفاظ هم چې دی نو هغه نشته د زړه ارادې ته وایي او بل دا لاسونه دا هسې مخامخ اوچتول یا د دې اوږو پورې یا چې دی نو دا د دې غوږونو برابر د غوږونو سره جنګول چې دی نو هغه نشته او یا د دې سینې سره اوچتول صحابو طریقه دا چې په جمع کې به د سینې پورې اوچتوله او په اوړي کې به لږ دې اوږو پورې اوچتوله ځکه چې هغه صادرې مادرې سړي اغوستي نو پای کې بیا لاسونه پوره نه اوچتېږي او بل د الله اکبر نه دا فرض دی د دې نه مخکې څه نشته بسم الله ویل هم نشته نه نیت شته دغه الله اکبر ویلو چې الله نوم دې واغستو که نه په دې کې بسم الله هر څه راله که نه الله اکبر نه مخکې هېڅ ویل نشته او الله اکبر ویل فرض دی او لاسونه اوچتول دا سنت دی ښه نو دا فرضونه به شروع کړې که د سنتونه مونځ به رسنه او دواړه به یو شان کې ښه د امام ابو حنیفه رایې ده چې دواړه پکې یو شان وشي چې لاسونه او الله اکبر یو شانتي کې وویلی شي نو دا به پکې خیر دی دا به بیا د مانځه مسلې به پکې ورو ورو زده کوو نو دا موږ دلته مسله زده کړله چې په مانځه کې په قیام کې به د سجدې ځای ته ګورې او چې په قاعده باندې ناستې نو غیږې ته ګوره یا د دې اشارې نه نظر اخوا چې دی نو موړه نو په ولې وګرځوه وجهک مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام اے کعبه د کعبې وحیث ما کنتم او چرته چې یی تاسو دا خطاب للامت ته دی دا اولنی خطاب پیغمبر ته و که دا یې نه وی ویلي نو بیا به خلکو ویله چې دا خو صرف پیغمبر ته حکم و مونږ که هر طرف ته مخ کو نو امت ته هم چې دی نو خطاب دی چې وحیث او چرته چې یی تاسو ما کنتم چرته چې یی تاسو په ولو نو واړوئ وجوهکم مخونه خپل شطرهو په طرف د هغې ای په صلات په مانځه کې مخونه دغې طرف ته تاو کوي وان الذین یقینا هغه کسان اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب لیعلمون خامخا پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا قبله اړول دا حق دی د طرف د رب د دیونه
هغوی په تورات او په انجیل کې دا ویلو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب چې دا آخرنی پیغمبر نه دی دا به کعبه او قبله به چې دی نو بدلیو او بیا هم پې اعتراض کوي نو دا اهل کتاب نه دي دا علما د یهودو دي ته الله تعالی په اول سر کې سفها ویلي سیقول السفها دا سفاهت دی چې ښکاره حکم موجود وي او ته پې اعتراض کې نو دا بېوقوفتوب دی ښه چې د شریعت یو حکم موجود وي او سړی پې اعتراض کوي عقل پکې چلیو د شریعت په مقابله کې عقل چلول دا قمقلتوب او بېوقوفتوب دی عقل ډېر معمولی دی عقل ډېر معمولی دی مونږ ویلو چې یو سړی دی او هغه غټه اوسپنه راوړې او د زرګر په تله باندې تلي نو دا تللی کېږي په دغې باندې نو شریعت خو ازلي او ابدي دی نه څه د یوې ورځې دین خو نه دی نه د سلو کالو دین دی او ته د الله د حکم په مقابله کې عقل چلې نو دا قمقلتوب بېوقوفتوب دی او عقل ډېر ورکوټی دی ښه دو په دې باندې ښه پوهېدله چې ښکاره نس موجود وي سړی په هغې اعتراض کوي لکه اوس پیغمبر علیه السلام وایي نبي علیه السلام پنسي اوچتې کوي سړو ته وایو چې اوس یو سړی وایي په دې کې ستا کار دی د دې څه مقصد دی او په دې کې عقل چلیو نو دا به قمقلتوب وي چې عقل پکې چلیو بس پیغمبر حکم دی چې اوچتې کا که ته حکمت لټې نو بیا د حکمت تپوس کوه یو حکمت دی او یو اعتراض کول دی نو دا به نه کې ښه عقل به نه چلی شریعت په مقابله کې عقل پکې چا چلو ابو جهل دلی د عقل پجاریانو ښه ابو جهل دلی لکه نبی علیه السلام وویل وایي زه په یوه شپه کې د مسجد الحرم نه بیت المقدس ته تللی یم چې ابو جهل دلی دا خبره واورېدله نو هغې په دې پسې خاندل او ټوغې کولې ځکه عقل یې چلولو د عقل پجاریانو او بکر صدیق چې واورېدله هغې پکې عقل ونه چلوو وایي ته خو یوه شپه وې خو که په یوه لمحه کې تلې په یو سکنډ کې هم یې زه تصدیق کوم او هغې ته صدیق وویلی شو او ابو جهل انکار وکړو دې نه چې هغه د عقل پجاریانو نو عقل به نه چلی ښه په مسند احمد کې یو حدیث دی چې یو ځل ابو رافع صحابي دی نبی علیہ السلام له چې دنو دعوت کړی و دعوت او چیلې چې دنو حلال کړی و او د نبی علیہ السلام په دې چیلې کې د ولې دا غوښه نه ده دا به ډېره خوښه وه نو ابو رافع ته وایي ورشه ولې راوړه چې هغه وخورم نبی علیہ السلام له راوړو وخوړو یې بیا چې هغې وخوړو بیا ورته وویله ورشه بل ولې راوړه چې وخورم چې هغې وخوړو بیا ورته نبي علیه السلام وویل بل ولې راوړه چې هغه وخورم نو ابو رافع ورته وویله چې د الله رسوله په چیلي کې خو دغه دوه ولي نو اوس خپل سوچ او عقل نه کار واخیستو او نبی علیه السلام ورته وویو که تا دا خبره نه وې کړې او ته دې کټوۍ له ورتلې نو ته به ورتلې او دا ولي به په دې کې نه ختمې دی د الله د رسول حکم و بس ته به تا به راوړې کټوۍ له به ورتلې په دې کې به په خپل راتلې معجزه به وې دا د خپل سوچ او عقل نه کار واخیستو نو د شریعت هر حکم چې پای کې به عقل سړی نه چلی ښه نو دا یهودیان نه و دا په دې باندې پوهېدله علما نو الله ورته مخکې نه سفها وویله یعلمونه خامخا پوهېږي انه الحق من ربهم چې دا کعبه اوړول او دا قبله بدلیدل حق دی له طرفه د رب د دیونه وما الله نه دی الله پاک بغافل بېخبره اما د هغه عملونه یعملون چې دوی کوي الله ر دې نه ناخبره نه دی ګوره یعنې په دې کې ورله زوره نه ده ښه دا تاسو چې څه کوئ نو الله تعالی ستاسو نه خبر دی بس ته دې ځای پورې قد نرا یقینا مونږ تقلبا بار بار اوړول وجهکا د مخستا بار بار پورته کول د وجهکا د مخستا په السماء الى السماء په طرف د اسمان فلنولینک نو خامخا بواړو مونږ ته قبلتن داسې قبلې ته ترضاها چې ته خوښوې په ولې نو وګرځوه وجهکا مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام
اے کعبه وحیث ما کنتم او چرته چې یی تاسو فولونو اړوي وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف داغي یعنی په مانځ کې وان الذين یقینا کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لیعلمون خامخا پوهیږي انه الحق چې دا اړول د قبله حق دی من ربهم طرف د رب د دیونا وما الله ند الله پاک بغافل بخبر عما دا عملون يعملون چې دوی کوي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.